په 400 کې د قبایلی ضلعو سره تړاو لرونکي وایي چې دوی په خپله سیمه امن غواړي او هیڅ چاته به د اجازت ورنکړي چې څوک امن ته زیان ورسوي. خو وایي چې په 400 کې ځینې تنان داسې دي چې هغوی په زوره ځمکې نیسي او هغه قبضه کوي چې هغې نه امن ته نقصان رسي او دوی به د هغې مخنیوی کوي. ولې چې د قانون او دستور مطابق دی یو سړی راشي او خپل کاغذونه دې وښایي. دغې امن جرګې ته د خبرو په مخال سیاسي او سماجي کارکون صدیق الله خان ویل چې د دوی د جرګې مقصد مینا، ورورولي او محبت دی او کوم چې د قبایلی ضلعو سره تعلق ساتي نو هغوی سره به هر رقم مدد کیږي. زمونږ د مقصد دا چې زمونږ مقصد یووالی ده، مینا او ورورولي. که په موږ کې چې د کمزوري وي چې موږ هغه سره امداد وکړو، که د هغه د هسپتال ضرورت راځي یا د یو بل څیز ضرورت یې پوه شوې د هغې په سلسله کې موږ چې کوم دی نن دا غونډه کړې وه هغه که مطلب د دې ځای کس وي او که د باجوړي، که د ممند وي او که د سوات وي، که د دیري که دارې علاقې وي نو موږ یو ځای بل ځای کې چونکې موږ لومبې سټارټ نوشې رانغېښتو. دا فیصل به دا زما خورییم دی او په نوښار کې د ډېر خدمات دي. داسې زما نور ملګري مردان دي هلته د هغوی ډېر خدمات دي. چونکې دلته موږ میډیا ته مخې ته راتلو او نم دا غوښتل چې خلک داسې وویني چې داسې کېږي. موږ خالص مخلص د الله د رضا دپاره کول. یو غیر سیاسي مطلب یو تنظیم او یو غونډه چې هغې کې موږ آرمي سره هم ولاړ یو. مقصد زموږ دا دی دا کوم څیزونه چې شوي دي آرمي سره اول خو موږ دې مخالفت کوو. چېرې داسې نه وو پکار. زموږ آرمي چې کوم دی زموږ آرمي ده، زموږ سرونه د پاکستان نه قربان او پاکستان زنده باد. چې پاکستان وینو موږ به یو او د لار او بر به بګي وایو. ګنې چې پاکستان نه وینو نه به لري او نه به بري هېڅ به هم نه وي بیا. او موږ په دې خپل کلي کې چې کوم دی یو تنظیم جوړ کړ چې ټول علاقو کې ترقي یافته کارونه وشو. چونکې دا نن 2023 دی، په 2023 کې موږ د ګیس نه محروم یو. زموږ په دې کلو کې چې کوم دی ګیس نشته. زموږ دا روډ به تاسو لیدلی وي. د دې دغه حال څه مقصد دغه دویم زما ځمکه په دې اخیستې وه 2-3 کاله مخکې په هغې باندې صمد باچا بل راته ونیولې. زما زمیندار یې شړلې ورسېدې. بیا چې موږ ورلو هلته هغوی زه خو نه یم ورغلی، زما کشر ورور چا چې دا پټۍ اخیستی و هغوی ورغلل چې بهی ستا ته څه مسله ده، ستا نه موږ نه ځای اخیستی دی، څه بل څه زموږ تا سره لېر نه شوي. هغوی دې باندې هغوی فایرنګ وکړ. هغې کې پولیس والا یک طرفه چې کوم دی روان و. هغې اپیل ما آی جي پي صاحب ته کور کمانډر زموږ چې کوم دی د پېښور هغه ته ډي آی جي صاحب ته چې کوم دی هغې کې ما وینا کړ چې پیر کار دی وشي. ما دې واوري. دوی ویل چې اکثر د دوی په ځمکو ځینې تنان قبضې کوي، خو باید چې دغه خبرې د جرګې د لارې حل کړې شي ځکه چې قانون په لاس کې اخیستل جرم دی. په دغه موقع حاجي صدیق الله سره د خپلو ملګرو د پاک آرمي په حق کې یو قرارداد هم وړاندې کړو او ویل چې کومو کسانو سرکاري ودانو ته زیانونه رسولي دي هغوی ته د قرار واقعي سزا ورکړي شي او بې ګناه کسان دې خوشي کړي شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چترال کلی 400.